دی زمانہ کی چونکہ اس خلق صدقی خیرات ورکی، بعض خلق د دې تپوس کی چې زکات کی خوراک سکاک سامان ورکول شي کنه، دوايي ورکول شي کنه، چینی ګوڼه غوړي ورکول شي کنه. نو د دې دوه طریقې دي عزتمندو. یو دا دی چې د خوراک ساز او سامان انسان ورکی، اجناس ورکی، غذا ورکی، دا ورکول په زکات کې صحیح دي. غوړي م ورکولی شي زکات کې، چینی ګوڼه م ورکولی شي، تیل م ورکولی شي. دا ټول څیزونه عزتمندو انسان د خپل زکات په پیسو کې شمارلی شي. که روپۍ ورکې، که څیز ورکې، خو چې یو غریب دی مالک جوړ کو هغه له دې ورکو نو بس تا زکات ادا شو. که دوایي دي چاله ورکړه هم ادا شو. البته یو طریقې سره نه ادا کیږي. مثلا دسترخوان د کور کې لګولی دی او خلکو ته ویره چې راځئ روټۍ خورئ او هغه دلته روټۍ خوري او ته دا زکات کې حساب دی سره زکات نه ادا کیږي. زکات داسې چیز دی چې دی کې به ته ملکي نه کې، دا به هغه له ورکې د هغه خوښه ده، که خوري که خرڅوي او که بل چاله ورکوي او که هر څه پې کوي دا د هغه مال دی. البته که یو انسان پخ کړی خوراک دی، دیچکی کې پخ کړی، پتیله کې پخ کړی دی او ټوله پتیله یې واغسته او هغه کور کې ورکړه، دا هم زکات کې حسابولی شي. په دسترخوان باندې خوراک سره یا مثلا پیکنګ یې کړی دی ډبو کې د زکات د پیسو نه او غریبانانو له ورکوي چې دا پیکنګ دا یو ستا شو، دا ډبې ستا خوښه ده، که خوري او که نه خوري او که بل له ورکوي دې سره بې زکات ادا کېږي. خوراک چې هلته پکې دې سره زکات نه ادا کېږي. د دې خبرې به خیال ساتئ زموږ زکات فرض دی، نو په وړو غلطیانو باندې د انسان زکات ادا نشي. بعض خلک تپوس کی چیزی زه روزه کې زکات ورکوم یا مثلا د اختر میاشت کې زکات ورکوم، نو آیا اوس زه زکات ورکولی شم که نه ایڈوانس؟ او ایڈوانس زکات ورکول هم جایز دي، بلکې داسې اوقاتو کې چې امت سختۍ سره مخامخ وي، وبا سره مخامخ وي، ایڈوانس زکات ورکول پکار دي. حساب به په هغه ورځ باندې کې چې په کومه ورځ تا کال پوره کېږي. زکات مخکې نه ورکولی شي، ځان سره یې لیکه چې دومره روپۍ 1,00,000 روپۍ زکات مې ورکړو. چې کله دې حساب وکړو که تا سره 40,00,000 روپۍ وي نو بس تا زکات ادا شوی دی، 1,00,000 روپۍ دې ورکړي. او که زیاتې وي نو نور زکات به ورکړي. که بالفرض چا سره چې کوم دی 1,00,000 روپۍ زکات ورکړی دی او هغه سره چې کوم دی 20,00,000 روپۍ وي چې کال پس حساب وکړو نو 50,000 روپۍ زکات یې د دې شو. 50,000 روپۍ د آینده کال د بل کال زکات کې هم شمارلی شي. بس د زکات په وخت کې نیت کوه چې دا د زکات روپۍ دي، بس دا کافي ده. هغه انسان ته ویلم ضروري نه دي، داسې ورته ویل ضروري نه چې دا زکات دی، چې تا ته هغه کس یقین سره ښکاري چې د زکات مستحق دی، ته ورته واله دا صدقه ده، صدقه م ورته ویلی شي. دا واله د اختر دپاره تا دپاره چې کوم دی مبارکي ده، دا واله د روژې دپاره تا دپاره چې کوم دی مبارکي ده. یا هیڅ هم ورته نه وي هم د زکات ادا کېږي، خو زړه کې به د زکات نیت کې